یو داسې واقعیت در سره شریک کوم چې هغې نه به تاسو له خپله اندازه وشي چې په وړه وړه خبره باندې قتل کول، ټوپک، تماچه راغشتل څومره غټه پیمانتیا بیا په آخر کې لري، نو تاسو له خپله دې واقعې نه اندازه وشي. یوه ډېره سبق آموز واقعه ده زموږ دپاره، پکې یو ډېر غټ عبرت دی. نو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریکه کوئ، ځکه نن سبا پښتانه چې کوم دي هغه پښتانه پاتې نه شو چې هغې کې به ننګ و، هغې کې به غیرت و. په وړه وړه خبره باندې قتل غارت کول، په وړه وړه خبره ټوپک تماچل راغشتل د نن سبا د پښتنو یو معمول جوړ شوی دی. واقعه څه دغه رنګې ده چې په دا بالکل حقیقت کې شوې ده چې یو زمیندار هغه په خپل پټي کې سبزي کرلې وه. سبزي اصل کې ډېره زیاته خواري غواړي، که بینډۍ وي، که تورۍ وي، که دوبي، هغه ډېره زیاته خواري غواړي. نو هغه به ورسره ډېره زیاته خواري کوله چې یو ځل په دغه پټي کې یو کس په لاره روانو، نو هغه له بې ادبي د معافي هغه له ډکې متیازې ورغی، نو هغه په دغه پټي کې ډکې متیازې وکړي. دې کې په دغه زمیندار راغلی چې دې کې خو ما پاک فصل کرلی دی، سبزي مې پکې کرلې ده، دې کې تا متیازې ولې وکړې؟ دا کومې متیازې چې تا وکړې دا به تو صفا کې. هغه کم کس چې متیازې کړې وي هغه ورسره ګرم شوی دی، ولې نه زه نه صفا کوم، دا خو په ټیرې بس ما پکې وکړي، داسې دومره غټه خبره خو نه ده. زمیندار ورلوي دا به ته صفا کې، خبره ګرمه شوې ده، دواړو لاس اچولی دی. چې دواړو لاس اچولی دی نو دې کې دا زمیندار په دې الک باندې تکړه و، د الک یې راغورځولی دی. دې کې د دې الک رور په لاره باندې روانو چې هغه سره په بړه تماچه هم وه. رور یې په لاره باندې روانو، په بړه ورسره تماچه وه چې هغه له پته لګېدلې چې د زمیندار خو زما رور راچولی دی او د پاسه پې ناست دی وښي. نو هغه راغلی ډز 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 زمیندار یې ویشتی دی. زمیندار یې په ما غزي کې قتل کړی او دواړه روریان دغه ځینې تښتېدلي دي، مفروران شوي دي. جی مفروران شوي تښتېدلي دي، دلته روغې دپاره مشران تلل راتلل، خو خبرې سمون نه خوړو، ټایم تېرېدو روغه نه کېده. نو اخر دغه مفرورانو د خپل فیملی والا هم ځان پسې راوغوستل، خپلې ښځې بچي هم ځان پسې راوغوستل چې موږ به تر کومې مخرودیا کوو، تر کومې به خپل خاندان نه لرې یو. نو چې کوم ځای کې دی پناه ایښتلې وه، کومو خلکو سره دی په اجره کې اوسېدل، نو هغې ته ووایي چې دغه رنګه موږ ځان پسې فیملی راولو، موږ ته یو کور وګورئ. نو یې ولوي چې کور خو شته دی، دغه مخامخ کور دی، خو دا ډېر ټایم نه بند دی، څښارې به ځان له صفا کوي او اوسېږئ پکې. بس دی ډز ډز کور له ټېلیفون کړی دی چې راځئ موږ دلته کور کتلی دی او بس تاسو به موږ سره یو ځای اوسېږئ، روغه خواسې هم نه کېږي، راځئ موږ سره به یو ځای ښځه او بچي هم راغوستي دواړه روریانو. چې کور یې کولو کړی، کور ډېر زیات څښه، دا یو شار کور و، دې کې خلکو به متیازې کولې، د کلي ملت هلکان واړه مطلب دغلته به یې متیازې کولې، دا کور د متیازو ډک و. چې څه ټایم دی ورغلی دي، صفایي یې شروع کړې، دغه ټایم پې نری نری باران شوی هم دی او دغه پردی متیازې، دا پردي مطلب چې کومې ډکې متیازې به خلکو کولې په کور کې، هغې صفا کوله. یو رور به بیلچۍ رایشتې وه، هغه به له ټاټکي ډکوله او بل رور به بار غورځوله. د یو رور چې کله دوه درې ټاټکي بار غورځولي نو دننه رور ته راغلی، رور ته وایي چې خپل غول دې په خپله غورځولي نو نن به مو پردي غولونه نه غورځول. وایي کاش چې تا په هغه ورځ باندې خپل غول د پټي نه غورځولی وې که نه، نو نن به مو دا پردي غول نه غورځوله. نو دا بیا یو ډېره غټه پیمانتیا لري، خو انسان دی دې پوی نشي. دې پوی ولې نشي؟ انسان لا دا دماغ چې کوم دی ټنډه ساتل پکار دی. کله هم یو فیصله اغشتلو نه مخکې یو ډیپ سوچ کول پکار دی، یو سټپ اغشتلو نه مخکې ډیپ سوچ کول پکار دی. ګوره هوښیار سړی هغه دی چې پهله د بل سړي خبره واوري او هغه ښه صحیح طریقې سره ابزورب کړي، هغې نه پس بیا په هغې باندې ریاکشن شو کړي، هغې نه پس په هغې باندې بیا خپل ردي عمل ورکړي. لکه په هغه ورځ باندې دغه رور ورغلی او د زمیندار او د خپل رور جګړې خلاصه کړې وه او روغ یې کړې وه، نیوټرل خبره یې کړې وه، دا خبره به دومره لرې نه تله. دغه رنګ زموږ په پښتنه سیمه کې یو وړه خبره وي او هغې نه ډېره غټه ایشو جوړه شي، هغې نه ډېر غټه دونه غټه ایشو ته جوړه شي چې پکې د دوه خاندانونو منځ کې ډزې ډوزې وموشي او قتلونه پکې وشي. او که ته چېرې بیا دغه کیس ډیټیل ته لاړ شي نو کیس په زی یو وړې خبرې سره به ملو شي چې دا جګړه د دې وړې خبرې نه شروع شوې وه. نو کله هم داسې سټپ مو چې ته وایي چې په هغې باندې بیا تاسو پیمانه یئ، نو دا یو شال غوندې واقعه وه چې زموږ دپاره پکې یو غټ عبرت و. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.